دو مشتاق صاحب طرف ته مشتاق صاحب جماعت اسلامي خو دا موقف خو موږ ته معلوم دی چې د فاټا په حق باندې چې کوم سفارشات دي د هغې هم سپورټ کوي او مطالبه یې دا هم ده چې په خیبر پښتونخوا کې د زم کړی شي چې کوم نوې صورتحال مخې ته راغلی دی تاسو څه ګڼئ بطور د یو سیاسي مشر چې آیا دا وختې چې کوم صورتحال دی تاسو نه ګڼئ چې دا صورتحال خرابي طرف ته روان دی او د فاټا د ولس څنګه چې ابراهیم شینواري خبره وکړه د مایوسۍ ښکار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه، ډېره شکریه. زما خو دې خبرې سره اتفاق دی چې وفاقي حکومت د فاټا ولس او د خیبر پښتونخوا عوام ډېر زیات مایوسه کړله او کوم توقع چې د فاټا ولس کوله د خیبر پښتونخوا ولس کوله چې 80 کاله پس په خیبر پښتونخوا کې د فاټا مرجر وشي او د فاټا عوامو ته خپل آئینی، مالیاتي، بشري، انساني حقوق ملاو شي، نو هغه توقع وفاقي حکومت پوره نه کړله او خلک یې مایوسه کړل. زه په دې باندې لږ غوندې تاسو ته لږ وضاحت کوم. بنیادي طور 2 څیزونه راغلي دي، یو د 30وي آئینی ترمیم او بل د رواج اکټ. که چېرې تاسو وګورئ زموږ په دستور کې د فاټا دا مسله په 3 دفعاتو باندې ده. یو دفعه نمبر 1 دی 1C، بل دفعه نمبر 246 دی، بل دفعه نمبر 247 دی. ایک کې د فاټا تفصیل ذکر دی پاکستان د حدود اربع جغرافیه، او 246 کې د فاټا او د پاټا تفصیل دی او 247 کې د فاټا ایڈمنسټریشن دی. دا درې واړه دفعات نه دي چیړلی شوي. د دې اندازه تاسو لګولی شئ چې د فاټا هغه سټیټس هغوی نه دی چیړلی، چې د فاټا هغه سټیټس یې نه دی چیړلی، ډېر معمولي غوندې ریلیف یې ورکړی دی، ډېر معمولي ریلیف ورکړی. هغه معمولي ریلیف یې څنګه ورکړی دی؟ په 2 څیزونو کې ورکړی دی. یو یې ورکړی دی چې په 30وي آئینی ترمیم تحت په 23 کسان یعنې 30 کسان د فاټا نه صوبایي اسمبلی ته راشي چې په دې کې به 18 ډاري کې 4 به ښځې، یو به پکې اقلیتي، او دا به څه ورته اتارټي به هم نه لري، پاور به هم نه لري، د خپلې علاقې دپاره به لیجسلیشن هم نه شي کولی، او 15 کاله به دې بېکاره په صوبایي اسمبلی کې ناست دي. یعنې دا ډېر بې ضرره غوندې، ډېر معمولي، ډېر کمزورې غوندې ډیولپمنټ دی. دویم ډیولپمنټ هغه دی د سپریم کورټ او د های کورټ جوریسډکشن توسیع د رواج اکټ په نوم سره. رواج اکټ سره رواج اکټ نور څه نه دی، دراصل د سپریم کورټ او د های کورټ د جوریسډکشن توسیع ده او د FCR منسوخي ده د رواج اکټ په نوم سره جاتو ته. په دې کې یعنی دا 2 څیزونه شوي دي. دا ډېر معمولي ده، یعنی کم مرجر سره بیا یو هغوی ته مکمل طور هغه سټیټس ورکول کوم چې د پاکستان د ولس دی، هغوی ته بشري حقوق ورکول، هغوی ته انصاف ورکول، هغوی د 80 کالو تلافي کول، هغوی ته یو میګا ډیولپمنټل پیکیج ورکول. دا د وروستو خبرې دي. یو ډېر معمولي غوندې سفر، یو ډېر معمولي غوندې پیشرفت شوی دی، خو د هغه پیشرفت نه وفاقي حکومت د خپلو اتحادیانو په خوف یا په پریشر باندې تښتي. زما په خیال دا د مایوسۍ کار خو وفاقي حکومت کړی دی. خو زه دا خبره وکړم چې ابراهیم شینواري صاحب سره په دې حوالې سره زه اتفاق نه کوم. په دې حوالې سره خو زه اتفاق کوم چې وفاق خلک مایوس کړ، خو په دې حوالې سره اتفاق نه کوم. د تبدیلۍ چې کومه هوا چلیدلې ده دا ایریورسیبل ده، دا واپسي نه ده. اوس د FCR، اوس د ظلم، اوس د پسماندګۍ او د غربت دا نظام قبایل نور نشي برداشت کولی.